بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه دغه شروع کړو د فصاحت کلام تعریف، چې فصاحت کلام دې ته ویلېږي چې خلوصه من تنافر، چې دا د تنافر کلمات نه بخالی وي او دا تعقید نه بخالی وي او د ضعف تالیف نه بخالی وي. نو ضعف تعریف شی او چې قانوني نحوی مشهور نه مخالفي لګي ازمار قبل ذکر لفظا او رتبه. او بیا دا ویل شو چې دویم نمبر په سیده نه هغه ده سو ویلو تنافر الکلمات، او په تنافر الکلمات کې خبره اتره مونږ کړی و. بیا به دریم پرون سبق کې شو تعقید. تعقید دې ویل کېږي چې کلام په خپل ظاهري معنی باندې دلالت کوونکی نه وي، دا خلل د وجنه. نو خلل بیا واقع شی په نظم کې په الفاظو په تقدیم تاخير کې، نو هغه ته پرون موږ ویلو چې دې ویل کېږي تعقید لفظي. او یا با پکې دا خلل واقع شوی د انتقال نه. انتقال مطلب دا دی چې لکه دغه با د بری کلام کې چې دا خلل واقع شوی دی په کلام کې چې دا ګرانواله راغله دی، نو دا د الفاظو دونه الفاظ برابر دي، خو د دې لفظ کوم معنی دا اغا او د متکلم چې کوم مقصود دی دا غینا د دې الفاظونه د متکلم هغه مقصود معلومول په دې کې ډېر زیات دغه د کنایات او تودید ته پکې دا محتاج وي، اسباب ته پکې محتاج وي. د دې ونه په دې کې تعقید راغلی او دې تعقید ته تعقید معنوي وي. څورته وي تعقید معنوي. پوه شو به معنی چې د دې لفظ نه د مصنف هغه معنی مقصودی اغستل چې دا لفظ نه دغه د مصنف هغه معنی دتلې زی نو بدی کې پکې ډېر وسایط پکې به مینس کراږي، واسطي پکې به مینس کراږي. سبا کې راځي واسطي یعنی زین ډایرکټ هغه نه دي. لکه په اردو کې د دې لپاره مثال نه لګي، مغز کو باغ میں جانے نہ دیجیو کہ نہ حق خون پروانے کا ہوگا. وہ مغز کو باغ میں جانے نہ دیجیو. وای تاسو دا پرپره کې نه د غبین مچي، د غبین مچي وای دا پټی ته مپرې دی، د غبین مچي پټی ته مپرې دی. ولی ځکه چې د غبین مچي چې کنه نو دا کله دغه د لاړ شي پټی د لاړ شي، نو دا په بوټو باندې کینی، د بوټو نه باغ رس راکاږي، بیا باغ رس چې نه دا با هغه بددینه دای کی رس براکاږي، بیا باغ رس سړی راځه مکه با او داغې نه به دغه جوړ شي، کبین به جوړ شي او نور به موم جوړ شي. څه به جوړ شي؟ موم. د هغې موم نه به مومبتي جوړه شي او هغه مومبتي به ولګي جو پرپره کې به راځي، هغه به مومبتي به اوسي د مومبتي په اور باندې به پرپره کې اوس مزول شي. نو مغز کو باغ میں جانی نه دیجیے. وای تاسو د کبین مچي چې نن دا باغ ته مو پرې ولې کې نه حق خون پروانے کا ہوگا، چې دا پرپره کې به نه حق وینم. نو ګورا ک دغه نه د مرغې نه وته لاول کې د کبین دا مچي چې نه نه وته، نو دی بارس نو راغون کړي چیرې سینه راغون کړي، نو داګه نه به کبین نو جوړ شوی، د کبین نه به موم نو جوړ شوی، د موم نه مومبتی نو جوړ شوی، د مومبتی نه به اور نو بل شوی، جو پرپره کې بزانه ګرځې دوه ګرځې دوه پرپره کې ته 50 سنه پرپره کې بنه مړ کېدو. خو پرپره کې چې مړ شوی دی نو د اور د وجه نه مړ شوی دی، اور د مومبتی نه جوړ شوی دی. مومبتی چې نن دا د غبین نه جوړ شوی دا او غبین جوړ شوی دی د رس نه او رس جوړ شوی دی د بوټي نه او په بوټي باندې غبین مچي نه استنه. لکه په دې خبره تر باندې پوه شوي. نو د غبین مچي باغ ته پرې ولې وای چې دا د پرپره کې بار سمړ شي، نو د غبین د مچي د پرې خودونه دغه ته چې دا خبره تل نو په دې کې به مې کې څومره ډېر واسطي پکې راغلي، نو دغه ته ویل کېږي تعقید معنوي. څورته ویل کېږي دلګه تعقید معنوي لپاره دا شعر لیکل پروس کال په دای کې دا شعر وکبلو سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عناية دموع لتجمدا. دلګه دا چې نه کنه نو دا بیا ولې دا څه دا کو نه ده او سبق ده اوس به دا بیا لس پیری به ورته نه ما او په سبق کې صحیح ده. نو سأطلب بعد الدار دلګه دا شعر دې لیکل لري چې زه طلب کومه ساسو د کور لريواله چې تا ته نږدې شم او زمانه سترګو نه اوخه بهيږي چې وچی شي. نو دلته دا کنایات استعمال کړی دي. یو خدا خبره ده کړی ده کنه چې ساسو د کور نه لريواله طلب کومه چې نږدې شم وتا یې مطلب. او یو دا چې لکه وتسکو بعینا دموع لتجمد چې زمانه سترګو نه اوخه بهيږي چې وچی شي جام شي.
وای اوس زمانه سترګونه اوخه بیګي ز په دې باندې خوشاله ما اوس سترګونه اوخه تو یدل په دې کو خوشحالي نشته ده په دې کو خفګان به کار چې غمجن وي جو سترګونه اوخه بیګي وینا زه سترګونه اوخه به یو مده دې لپاره چې لکه زه د سترګې می وچی شي څنګه وچی شي وای مطلب دا کنه چې زه جاړم نو الله دا ویلي چې فإن مع العسر يسرا بار سخت به سره دي اسانی راځي نو اوس خو جاړم واغه ورستو بیا لکه ما باندې اسانی راشي او زه به خپل محبوب سره یو شم نو دا خبره اتره به زما برابر شي لکه پوه شوي نو اوس ګوره د سترګونه اوکې بهیدل دا غم خبره ده که د خوشحالۍ خبره ده دا خدای د هغې نه غم ماله معنا نه اخلي دی د خوشحالۍ والا معنا اخلي نو د سترګونه اوکې بهیدل د دې نه خوشحالۍ والا معنا چې ته اخلي نو په دې کې به واسطو طرف ته ځي چې په کومې کې واسطې جو ته تاقید معنوي وایي وګوره ورته اوس واما فی الانتقال دا عطف ته په مخ باندې و اما فی النظم دا لیکلي دي کنه مخ وګوره اصول ټکی تا والتعقيد نو وګوره والتعقيد اي كون الكلام معقدا الا يكون الكلام ظاهر الدلاله چې نه دا کلام ظاهر دلاله على المراد بخپل مراد باندې لخلل واقع اما في النظم یا دا خلل کوم جو واقع شعر په نظم کې او اما في الانتقال یا په انتقال کې نه چې په نظم کې نه اې تعقید لفظي وي او چې په انتقال کې نه بیا سوې تعقید معنوي الله کې پروس کله صرف دا یو تعقید معنوي ذکر کړو لفظي نه ذکر کړه کنه دا بګیو دا شعر بګیو وما مثلو في الناس نو بګینو ها عطف على قول ما في النظم اي لا يكون الكلام ظاهر الدلاله چې نه وي دا کلام ظاهر دلالت دی دلالت مظاهر على المراد په خپل مراد باندې لخلل واقع دا خلل د واقع شوی دی في انتقال الذهن د ذهن په منتقلیدو کې من المعنى الاول د من المعنى الاول د معنى اولنا المفهوم كم چې فهم کیږي دلینا بعزم اللغه په اعتبار د لغت سره الى الثاني المقصود و معنی رجات و معنی مجازي د واده مصنف مقصود ده یعنی دیو لفظ یو معنی لغوي د دې نه چې د مصنف هغه معنی مقصودی اخلي نو د دغه معنی لغوي نه ما معنی مقصودی اغستل په منځ کې به واسطي وي صحیح بګه وذلك او اذا خلل او جدار غل اندر سدوجنا بسبب ايراد اللوازم البعيده فسبب د دې چې لازم بعیده راوړل کېږي المفترقه چې هغه محتاج وي الى الوسائل الكثيره ډېر وسایل ته مع خفاء القرائن سره لدينا چې قرائن خفيفه الداله على المقصود چې دلاله په مقصود باندې لکه پوه شوي كقول الاخر لکه د بل سره قول كقول الاخر قوله هو نوي ځکه چې مخکې د فرزدق ذکر شوی دی نو دا په ځین کې بدل راغلو چې لکه دا شعر هم د فرزدق شاعر دی نو نه کا قول الاخر دا یو بل شاعر دی چې دا نوم څوک دی عباس بن الاحنف ولم يقل كقوله وكقوله ونه لئلا يتوهم عود الضمير الى الفرزدق دا په چې دا وامر نه شي چې دا ضمیر چې دا فرزدق تراجه دی اشعر دار ساتلوب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكوب عناية دموع لتجمدا ساتلوب ز طلب کوما بعد الدار عنكم د کور لريواله استاسونه لتقربوا چې تاسو نږدې شئ مطلب دا کنه چې تاسو د کور لري کومه چې تاسو نږدې شئ وتسكبو وي وتسكبو سره لیکل لري بالرفع هو الصحيح وي وتسكبو ټکه ده تسكوبه نه ده تسكوبه نه ده په دې کې دوه احتمالات نورو نو د دې وجنه دوی چې دا تسكوبو ټکه ده تسكوبه نه ده کدا تسكوبه شي نو بیا با دا عطف شي په دغه باندې سأطلب بعد الدار په بعد الدار باندې عطف شي نو بیا معنی دا شي چې سأطلب بعد الدار وتسكبه عینا چې زه طلب کوما د کور لريواله استاسونه او زه طلب کوما اوخ کې به ول طلب کوما و چې صحیح عاشق نو هغه طلب د اوخ کو نه کوي اپ خپل باندې غمجن او خفي انا اس په خپل اوخ رواني او په زور ته طلب د اوخ کو نه کوي هغه لکه پوه شوي په دې معنی ها او دویم بګی دا چې دا لتقربوا معنی عطف ته او بل تقربوا معنی معطف نه ها وتسكبوا او دا بالرفع هو صحیح و دا قول صحیح دی چې دا وتسكبوا دی خادم او عینای الدموع وتسكبوا او بهیږي عینای الدموع سترګې زما د اوخ کو نه و سترګې زما د اوخ کو نه بهیږي
د اوخونه مې د سترګونه مې اوخ کې نه بهیږي بلکې سترګې مې بهیږي د اوخونه مطلب دا جړه مې دومره ډېره ده که نه چې دا سترګې زه په دې اوښو کې به وم سترګې به خلک وایي لکه ځان دې سترګې راوځي چل کې دومره جړه دې وکړه سترګې دې ځان راوځي نو سترګې خو د خلکو نه راوځي اوښ کې دې راوځي خو چې کله یو سړی ډېر زیات وجاړي جدی ورته دا خبره کوي لتجمدا دپاره دې چې زما دا سترګې چې دین دا څه شي وچې شي وچې وس ویدل لګي جعل سکب الدموع کنایه ویدل لګي دا ګرځولې دي بهیدل د اوخ کو کنایا اما يلزم فراق الاحبه هغه چې لازمي دا فراق د دوستانو نه د محبوبانو نه من الكأبه والحزن دا غم او د تکلیف نه واصاب او دا صحیح کړی دا وې دل لګي دا اوخ کې دا وی کنایا ګرځول دا غم نه چې ستا په ورتلو باندې ستا په جدای باندې ځات خفه ما او دا کنایا د صحیح کړی او اصحاب دا صحیح دا ولكنه اخطا لیکن دی پر سب دلته خطا کړی دا سقط یې کړی دا فی جعل جمود العين چې ګرځول دلته کې د سترګو دا او چپواله د سترګو دا وچواله دا ګرځول لسو کنایا عما یوجبه دوام التلاقي هغه چې واجبې دی را هغه همیشواله د ملاقات من الفرع والسرور د فرع او د سرور نه یعنی د سترګو وچواله چې نه کنه د خوشاله نه کنایه ګرځول نو د سترګو وچواله د کنایه نه څنګه دغه ګرځي څنګه د خوشاله معلومیږي نو دا په دې کې غلطي کړی دا ولی فان الانتقال من جنود العين الى بخلها بالدموع ځکه چې انتقال د سترګو دا اندغه نه د سترګو د وچیدونه الى بخلها بخل لري د بالدموع په وک سره لا حال اراده البكاء چې هغه حالت د اراده د جړاله وهي حالت الحزن او دا حالت د غم د علی مفارقه الاحبه په مفارقه د احبه باندې و چې سترګې وچی کنه نو دا چې لکه انسان و چې زه خفه یم غمجن یم زګه مې د ډیر غم د وجې نه مسترګې اوخ کې نه بهږي او د خوشاله د وجې نه لکه تولید دقه ولا الى ما قصده هغه چې د قص کړ د سرونه العاصر بالمقامات ما چې حاصلېږي په ملاقات سره وزمان البيت د شعر صحیح ترجمه دار چې ان اليوم اطيب نفسا بالبعد والفراق واذا انسان خوشاله ما بدیل لريوالي او بجداوالي باندې سنه چې لري ما سنه چې جدا منونن خوشاله ما وې سترګونه چې خلکو اوخ کې بهيږي دا خو د غم د وجې نه بهيږي او دا سترګې چې وچی نو دا خو لکه د غم او د تکلیف د وجې نه وځي دی وجې ځنن خوشاله یم ستابه جداوالی باندې سیمه ووطنها او ګردونی می دادا علی مقاسات الاحزان والاشواق در غم او د شوق ختمولو لپاره واتجرع غصصها او د دې هغه غصې می په ګټ ګټ باندې سکلی دي واتحمل او دامه برداشت کړی دي لاجل هذه وجنه حزن د اجل حزن د وجه غمنا يفيز الدم دموع چې بهيږي دا او کې من عین زماده دي سترګونه لا لاتسبب بذلك چې زورسم د دې په ذریعه سره لاتسبب بذلك چې زورسم د دې په ذریعه سره الى وصل يدوم همیشه ملاقات ته دغه ملاقات چې همیشه وي ومسره لا تزول او دغه خوشاله ده چې نه ختميږي ولی فان الصبر مفتاح الفرج زکه صبر جنین دادا فراخوالی کنجرا صبر دې کوم په دغه فراخوالی راځي ومع كل عسر يسرا او د هر سخت د لپاره سره اسانی نه ولكل بدايه النهايه او د هر یو ابتدا لپاره انتها ده نو اگر چې زه خفه ما خدان خفقوم نو زکه یو زما دي حالت فکر نشته بلکې زما ورسونی حالت فکر ده چې کم بدري غم نو ورسو ما باندې راځي والى هذا اشاره الشيخ عبد القاهر في دلائل الاعجاز ويبديت اشاره کړی د شیخ عبد القاهر په دلائل الاعجاز کې دا خبر جمع وکړي وللقوم ها هنا كلام فاسد اوردناه في الشرح ويدي خلق په دې ځای کې نور ډېرې خبرې کړې دي خراب خبرې کړې دي چې موږ په شرح کې راوړې دي شرح نه مراد شرح متول ده قيل فساحه الكلام خلوص مما ذكر ومن كثره التكرار وتتابع الاضافات وې د فصاحت کلام تعریف غوتا وکړو چې تنافر الکلمات نه بخالوي د صوفي تعریف نه بخالوي د تعقید نه بخالوي دا خوش ولا خود دین علاوه چا ویلي دي چې د فصاحت الکلام د لپاره دا خبره ضروری ده چې دا د کثرت تکرار نه هم خالوي او د تتابع الاضافات نه هم خالوي تتابع الاضافات چې په یو ځای کې مسلسل اضافتونه راغلي د دې نه هم خالوي او دا دغه نه هم خالوي د کثرت تکرار نه هم خالوي د
کثرت تکرار لپاره دلته مثال ذکر کړی دی ما ته فکر دی وتسعدني في غمرة بعد غمرة صبوح لها منها عليها شواهد د خپل اسونو صفت کوي د خپل اسونو صفت کوي ما ته نه ګورئ تاسو کنه د خپل اسونو صفت کوي نو وی چې د ما د اسونه چې وتسعدني في غمرة بعد غمرة زما د اسونو زما مدد کړي په هر غم په هر مصیبت کې په هر مصیبت او په هر تکلیف او په هر غم کې د زما د کړي صبوح زما د اسره د لمبو وهم کړي لها د دې اس د پارا منها د هغینا د دې اسنا علیها پدې د دې اس پدې کروالی باندې شواهدو گواهان دي نو دلته ګوره درې زمیرونه دي لها منها علیها لها منها او علیها نو بلها کې دا ها ضمیر په منها کې دا ها ضمیر په علیها کې دا ها ضمیر دا راجع دی اسونو ته دا راځي د چا دا د اصول دا نو بدی کې کثرت تکرار دی د دې وجنا دا کلام چې نه دا فصیح نه دی او وفيه نظر په دې خبره کې نظر دی دا خبره غلطه ده واجوي وای اوس په کتاب کې نو قیل چاوی دي چې فصاحت الكلام خو خلوص مما ذکر لري مخکنه چې ذکر کړل شو دینم خالص کېدل پکار دي ومن کثرت التکرار او د کثرت تکرار نه و د تاب الاضافات پر لپسې واله د اضافتونو كقوله لك قول وتسعدني في غمرة بعد غمرة زمانه اسونو زما مدد کړي ره فی غمرة په مصیبت کې بعد غمرة ورسو د بلغمنا یعنی غمونو کې زماره پھر سیب زما دا کم اس چره اس سیب زما مدد کړي ره دا اس سیب څنګه له نو دا اس سیب صفت ذکر کړي ره صبوح د لمبو وهم کړي سره اے فرس حسن الجری یعنی داسې اس نه چې ممنډه کې تکړه کولی منډه وهي لا تتعب راكبها ويخپل سور سړی لاره نستړی کوي كانها تجري على الماء گویا کې چې په اوبو باندې ګرځي په اوبو باندې لکه څنګه په اوبو باندې سړی رواني دته تکلیف نه دی اوبونه اوبې خوګي را خوګي نه اوبې لقای را لقای نه وې زما دا اسوم د قشانتی دی چې سړی پینا سي ته به چې په اوبو باندې لا پاسنه سي لکه بعضی اس دسي چې سړی په کې دي تین دکونه خوري یو طرف ته تاویږي بل طرف ته تاویږي زما اس دسي نه لري صبوح لمبو وګره یو خدا چې لکه څنګه سړی لمبي وي تیزی مخه ته پکې دا نه راځي پاټه کې مخه نه راځي کټ کېدل پکې نه راځي په مخ رواني ایو دا چې لکه ناس ته به صحیح کیږي زما د اس دسي لها کالها دا وی د صفت د صبوح د پاره چې دغه اس د پاره منها د دیره یعنی دا حال دی د شواهد نه شواهد سره روان دي علیها جر مجرور متعلق به شواهد پورې شواهد دلائل دي فاعل الظرف دلګه فاعل د ظرف یعنی علیها اعنی لها یعنی ان لها من نفسها علامات یعنی د اصل بار د په نفسونو کې داسې علامات دلالت علی نجابتها چې هغه دلالت کوي د په کرواله باندې نو دلته لها منها او علیها د دې لپاره دا شعر وړل محل الاستشهاد په دې کې لها منها او علیها دي چې لها منها علیها په دې کې دا ضمیرونه ټول چاته راځي دي نو دا به کیسه شره کا تکرار دے پکې کثرت تکرار دے پکې وس دی وای چې الګ تکرار دی ته وایې تکرار دی ته وای یو څه دوه پیری ذکر کول دوه پیری یو څه ذکر کو نو تکرار شو کنه بیا دې دقه تکرار دا دې دوه پیری ذکر کو نو دې ته ویل تعدد تکرار نو چې څلور پیری شنو څه شي تعدد تکرار چې شپږ پیری ذکر کې نو دا کثرت تکرار شو تکرار یو څه دوه پیری ذکر کول نو چې دغه دوه پیری یو څه دوه پیری بیا ذکر کې نو موږ وایو تعدد تکرار شو او کثرت تکرار به کله راځي چې کله یو څه سب پیری ذکر کې او دلته قدرت پیری ذکر شوی دی دلته سو پیری ذکر شوی دی درې پیری زمير ذکر شوی دی کنه نو دا کثرت تکرار لپاره تاسو څنګه مثال جوړو پیر څه وای دا چا ویل چې دا مثال صحیح نه دی ځکه چې کثرت تکرار دي ته چې یو څه سو پیری ذکر کول او دلته سو پیری ذکر شو او فيه نظرون بری خبره کې نظر دا خبره صحیح نه وایي پیلا ویل شي التکرار تکرار څه ویل کېږي ذکر شیء مره بعد اخرى یو شی ذکر کول ورستو د بل سيزنا یعنی یو څه دوه پیری ذکر کول
ولا يخفى او دا خفینه دا خبره پټنه انه لا يحصل كثرته بذكره ثالثا چې نه حاصلېږي د دې دا کثرت مگر په ذکر کول لري سره مگر سو پیری درې پیری نو ټوټل به شی سو پیری ذکر شي شپږ پیری دو پیری یو تکرار شو بیا دو پیری تعدد تکرار شو او شپږ پیری څه شو وفي نظر دا خبره چې چا کړی ده کنه وای دا خبره غلطه ده ولی لان المراد بالكثره ها هنا ما يقابل الوحده وای دلته د کثرت نه مراد ده چې یو نه د کثرت نه مراد څه کشل پیری او کدیش پیری او کدیش شل پیری رئیس زمون کار نشته ده ولا يخفى اصولها او خفينا حاصل الذي بذكر ثالثا چې دا ذکر شوی لکه سو پیری درې پیری نو درې پیری ذکر شوی دی کنه نو دی چې کثرت تکرار دا شپږ پیری ذکر کول دی لیکن دا خبره صحیح نه ده ځکه کثرت په مقابله د وحدت کې وحدت یو پیری ذکر کول او د یو نه پیری چې زیات استعماله نو دا تکرار دی پونه شو بری باندې ها تتابع الاضافات کې بیا و ان شاء الله خو دا خبره چې دا کنه چې لکه دا دغه ده کنه دا یعنی دا خبره چې د قیل ولا ذکر کړی دا د فصاحت کلام لپاره تتابع الاضافات او تکرار دا ضروری دی نو سبب په دې کوم چې په دې کوم نظر دا خبره صحیح نه ده د چې په ذکر کوي ها واړو